نن سبا د لوی اختر ورځ دی. هر کله چې لوی اختر او روزه راځي نو د دې سره د خرسکو په سامان کې چې اضافه راځي. نو وس لوی اختر دی، په لوی اختر کې به تاسو ته ټماټر، ګیس، کویله، داسې قسمه قسم نور چیزونه چې دي دا به تاسو ته ګران میلاویږي. د سره وجنه زمونږ د غلطۍ د وجنه مونږ غلطي کوو، نو د دې د وجنه دا چیزونه چې دي دا مونږ ته ګران میلاویږي. ولې چې کله اختر راشي نو مونږ ټماټر چې دي که 1 کیلو لګي نو مونږ 2-3 کیلو چې دی هغه کور ته وړو. دغه شانتي که روزه راځي نو هر شی چې موږ د خپل حساب نه چې دی سیوا وړو، نو د دې د وجې نه د هغې هغه ریټ چې دی دا وخیږي. بل لا چې قات نه راځي د دې شي. اوس دا ټماټر دی په 80-90 روپۍ باندې چې دی کیلو دی، لکه 2 کیلو چې دی هغه تاسو ته په 150 میلاویږي. تاسو راته ووایئ چې ستاسو په علاقه کې په 100 روپۍ کیلو دی. نو اوس چې دی د دې ریټ دغه دی، خو چې اوس اختر ته 2 ورځې پاتې شوې نو دا ټماټر چې دی دا بیا په 2-2.5 روپۍ چې دی دا به نه میلاویږي. د دې د وجې نه به نه میلاویږي. د چا 1 کیلو لګي نو هغه 2-3 کیلو اخلي، 2-3 کیلو اخلي او هغه ځان سره ویسي. چې کله دغه ویسي نو دا د سره په کور کې پراته د اختر په 3 ورځ باندې چې دی د دې ریټ چې دی واپس راوګرځېږي. بل لا زمیندار هم دا کوشش کوي چې اختر ته نږدې به را باغ وشو کومه نو په دې باندې چې دی سنه سره ریټ چې دی دا به راشي. نو دا ټول غلطیانې چې دي دا زمونږ دي. نو اوس اختر را روان دی، کوشش وکړئ چې دا چلونه تاسو نه کوئ چې هر شی چې دی د هغې سټاکونه چې دي دا جمع کوئ. د دې قات چې دی دا نه راځي. که کیلو یې لګي نو کیلو وړئ، که 2 کیلو یې لګي نو 2 کیلو وړئ. بیا د اختر په 2-3 ورځ باندې چې دی د دې ریټ چې دی دا په ښکته راغلی. ځکه زمیندار ځي او خپل باغ چې دی هغه شو کوي، هلته کې د هغه باغ چې دی هغه سور شوی دی. که نه شو کوي نو هلته کې د هغه نه هغه ټماټر چې دي دا خرابېږي. نو کوشش وکړئ چې دا قسمه کارونه نه کوئ چې د ټماټرو دا ریټ، د پیازو دا ریټ، دا نور څیزونه چې دي دا د دې سره نه ګرانېږي. بل لا دا د مسلمانانو ملک دی، نو دلته کې چې دی دا چل نه کېږي. په بهر ملکونو کې چې دی دا چل نه کېږي چې اختر را روان دی یا روژه را روانه ده او د هغې سره د شي په ریټ کې چې دی اضافه راشي. د هغو سره دومره سټاک پروت دي چې هغې راوغورځئ، هغه د ختمېدو نه. خو دلته کې څه چل کوي، دلته کې زمیندار چې دی هغه هم دغه غلا کوي، حکومت هم دغه چل کوي او عوام هم دغه شانتي دی. نو په دې کې ټول ملوث دي د دې د وجې نه چې دی دا ګراني چې دا زموږ په دې ملک کې چې دی چلیږي.